पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा था कि हम लोग गर्मी की 47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में अगर यहाँ मौजूद है अपने लीडर के लिए, तो उमर अयूब जैसे लोग क्यों नहीं मौजूद? 10 मिनट भी जो कारकुनान के साथ यहाँ खड़े नहीं रह सकते। बाकी की आदत जो एसी वाली गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। मरियम के ऊपर ठीक गुस्सा निकला है। अपोजिशन लीडर किसकी वजह से बने? इमरान खान की वजह से बने हैं ना। तो इधर क्यों नहीं खड़े हो सकते? उधर क्यों नहीं हम जा सकते? इमरान खान की वजह से एमएनए बने हुए 2 साल से जेल में बंद किया हुआ उसको, उसकी क्या गलती है? वोट दिया इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, मैं एक अहदेदार हूँ, मैं यूथ विंग का अहदेदार हूँ। इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के लिए पार्टी की आदत से अपील करते हैं, तो पार्टी की आदत की जानिब से शो कॉज की धमकियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि आपको डीनोटिफाई कर देंगे। मुझे आज एक सवाल का जवाब दें। मैं लानत भेजता हूँ तमाम मौतों के ऊपर, चीजों के ऊपर जहाँ पे आप कंप्रोमाइजिंग लीडरशिप बैठी हो। मैं लानत भेजता हूँ सारे सिस्टम के ऊपर, जिस क्यादत के नाम पर आप वोट लेकर आ रहे हो, जिस इमरान खान ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम असेंबलियों में बैठो। तुम्हारी हैसियत इस एक काउंसलर बनने की नहीं थी। खुदा की कसम, हमने इनको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठे। हमने इनको वोट दिया इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कि क्यों पार्लियामेंट में क्यों बैठे, हमारे साथ आगे सड़कों पे एहतजाज करें। ये भी तो बगैर काल के हम निकले हुए, हमें तो लीडरशिप की कॉल नहीं दी, हम खुद निकले हुए। जब हम निकल सकते आप क्यों नहीं निकल सकते? तोड़ दो ये बुत के खौफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरो तासो बदा क्लिपान कतली और सारा ची इमरान खान को इद्दत केस नन फैसला वसला दा यो अफसोसनाक फैसला वजका چې इमरान खान باندې تر اوسه پورې دو بلا کیسونه وکړل، خو کرپشن یا داسې چې کیسې د چې نکړه مینده نو اخیر راغله شریعت دو ټارګیټ کو شریعت چې ګوره دلته موږ تاسې موږ مسلمانان یو د بشرا بیبي لونه دلته راغلې په قرآن مجید حلف ورکړ، ټوله دنیا ولیدله چې موږ مور عزت پوره کړی ده. نو هغه قرآن مجید ته هغه لاسو هغه احترام د خلکو نه وکړو. افسوسناکه خبره داسې ده چې دلته کوم ظلم جبر زیاتی د ملک سره عوام سره عمران خان سره شروع ده او کوي یې. اخیر دا خلک غواړي چې شای دلته چې کوم د خلک جمع سلي وو، دلته چې د کوم تاسو کلیپان به کتلی وي او د خلکو جذبات په تاسو لیدلی وي، دا د یو لیډر طرف نه دا کال نه و. دا خلک ټول راغلي وو خپل جانو د پاره، خپل مستقبل د پاره، بچیانو د پاره، عمران خان د پاره چې کوم عمران خان دلته کوم مهنت د ملک د پاره، حق خبره د پاره، ملک صحیح کولو د پاره او تاسو مشټولو مستقبل صحیح کولو د پاره کوم جدوجهد شروع کړی و. نو نن موږ تاسو مشټولو باندې فرض جوړیږي چې هر سړی موږ د ملاتړ وکړو، خدای راوباسو. خو افسوسناک چې کومه خبره ده دلته یو لیډرشپ نه و، دلته ټول چې کوم کارکنانو دلته په خپل مدد آپ کے تحت راغلي ولل، دلته یو لیډرشپ دو ته اطلاع نه ور. دا صرف چې د کوم لیډرشپ ته عمر ایوب دو، شیبلی فراز دو، دا خلک کنن په عہدو ناستی او پوزیشن کورسۍ وته په وفاق چې میلاو دا عمر ایوب ته، وته په سینټ چې میلاو دا شیبلی فراز ته او ورسره په دې پارټۍ باندې قابض دي. نو آیا دا خلک چې د کوم نن پاس دي دا د پی ټی آی د دې ورکرو په وجه باندې پاس دي او اسمبلیو ته تللی دي کني؟ دا تاسو یې کسه کلیپ پرېدلی چې دو حیثیت د یو کونسلر نه ده. نو خبره داسې ده چې دلته موږ ته افسوس، دلته موږ ته یو کمی محسوس اصله چې شیخ خاص چې دلته شیر افضل خان مروت وی، خو دې خلکو هغه نه پرېښه، دې خلکو هغه مخې ته نه پرېښه او هغې پښې هم والې، هغه هم سیټ ته کو. دلته نور داسې شیریار افریدي د غوندې دي، نور دی بلا تنګ دي د خلکو نه. خو کاش چې دلته چې کوم سړی حق باندې وي، دا خو کچېرې دو غواړي چې عمران خان باره راغی نو بیا خو دو دا حیثیت نسته. نو چې دا حیثیت دو نسته دو نو دو نه غواړي چې عمران خان باره راشي. نو چې نه غواړي نو دا به څه کوي؟ کارکنان بیا دغسې بې عزته کوي لکه څرنګه نن عمر ایوب سره وکړل. اخیر به داسې وي چې زه وایم چې دا خلکو باندې به دا لیبه کېږي چې په ټماټرو او په چپلو به دا خلک ولي او بې عزته کوي به جانونه، ځکه چې کارکن که تا ته ووټ درده ته د جي ته رسېدلی نو تا ته دې پاره نه ده در. دلته ته مخکې عمر ایوب نورو پارټیو چې پاته سلی مخکې دې سټیج ته ولې نه تللی او نن که تلی نن ته عمران خان په وجه کارکن په وجه باندې تلی نو تا ته نه ده په کار چې تاسو بس خاموشه ناست یو خپلې عیاشیګانې کوو، پوزیشن کورسۍ درته میلاو سلی او کمپرومایز مو وکړه حکومت سره. اول خو په کار نه ده چې داسې حکومت 2 نمبر حکومت سره تاسو ته کمپرومایز کول.
نو افسوس خبره ده چې تر یو شیر افضل خان مروت نه علاوه دلته یو داسې رکن داسې سړی موږ نه ولیده چې دا ناره کړي چې احتجاجونه به کوو روزو به پسه به عمران خان باره روزي. اصل په معنی باندې چې کوم شیر افضل خان ناره وه چې پنجاب چې احتجاجو بغیره خان صاحب نه روزي، هغه خبره ده. نو زه وایم چې ماحول داسې جوړ ده چې دې تر وتل پکار دی. اخیری مقصد ده شیر افضل خان غوندې سړی میدان ته راوستول پکار دي. کاش چې هلته موږ ورکرو سره نارې کولې چې شیر افضل خان پاک چې ودرېږو، هغې سپورټ وکړو چې دا غلطه فیصله ده پی ټي آی چې چوره دلته کوم لیډرشپ ته باره هغې چې کوم هټاو کول دي، هغه ټارګېټ کول دي، دا نه ده پکار. کاش چې موږ هلته داسې یو مضبوط اواز جوړ کړی وی، نن به دا نه وه. نو اوس هم ټیم ده چې شیر افضل خان دا خلک ډارېږي، دا خلک هلته ډارېدل، غارو ته ګډسلي وو. نو اوس هم دې خلکو چې ډار ده، ډار له وجې دو غږ نه کوي او دو په اسمبلیو چې بس کمپرومایز باندې او دو باندې ناست دي او ټیم پاس کوي. نو دې نه تمه ساتل دا غلطه خبره ده چې عمران خان به دا موږ ته باره روباسي. دا هیڅکله دو نه غواړي. خلک چې چا په اشارو باندې چلیږي تاسو ټول پیژندو. اخري مقصد دا ده چې دا عمران خان باره راوستول. کاش یو ور چې کوم شیر افضل خان تاسو سره ناره کوي چې یو ور خدا خلک ما سره روزي چې عمران خان راوځي که نه. نو عمران خان راوستول صرف په خبرو په عدالتو باندې نه ده. عمران خان دپاره به ټول پاکستان راوځو چې تر چوره پورې ټول پاکستان راوتلی نه یو او اډیاله جیل ته مارچ مو نه یي کړی، هغې ته نه یوتلي. دا به چوک کوي، دا به موږ کارکون کوو. خو چې د کوم موجوده لیډرشپ ته لا موږ کې پکې چې صوبایي حکومت ته دې ټولو ته پکار ده، دا به په دې باندې ملاتړ کوي، دا به همت کوي، دا به کارکونو ته میسج ورکوي او دا به دا توره کوي چې تر چوره پورې دا خلک داسې نه یي کړي، تر هغې پورې عمران خان باره راوستول ډېر مشکله دي او نه پرېږدوي دا عمران خان او نه دا ملک تاسو ته صحیح کوي. ملک دغسې په دلدل چې او په دغسې چې کوم مشکلاتو چې ډوب ده، دغسې غواړي چې عوام چې چوره دبه ووایي، چوره عوام سره ظلم زیاتایي، دوره به د عوام سر نه چیږي. نو عوام صبر پیمانې به اخیر دغسې ختمیږي. دا دو غلطه فیصله ده چې موږ عوام دغسې دباو کو او دغسې دو موږ لستونې نیولي، نو عوام به دغسې رچیږي نه. خو دا دو غلطه فیصله ده. اخیر به دا خلک رچیږي او دا خلک به دومره مجبوري چې بیا به هیڅ شي ته بریک چوک هم نه ولګوي، ځکه چې دا به اخري حد د عوام نوره بلکل صبر پیمانې ختم دي. موږ ته پکار دی چې تل د چوره په موږ باندې دې خلکو مخچې وکړل، اوس کوي لګیا دي او چر سره کوي. ټولې وینو خو بس هسې مسترګې سره پټې کړي دي او غږ نه کوو او تر کومه بیا نه کوو او چې نه کوو نو دغه حال مو به چې د کوم موده اخیر به یې وروجري چې کېږو خو بیا به ټیم تېري. نو مهرباني وکړئ چیک صحیح د عمران خان دپاره واحد لیډر ده چې د ملک تقدیر بدلوای سي. خو کاش چې دا خلک د ملک تقدیر بدلول غواړي نه. نو آخري میسج چې اخیر دا خبره ده چې ټول بروځئ عمران خان دپاره